وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. درود شريف हुआ है. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزتمند مسلمانانو ورو، دا نن ستاسو په دې کلي کې دا کوم مبارک تقریب جوړ دی او دا پروګرام جوړ شوی دی، دا زمونږ د محترم رور حافظ بشیر جان ارمانی صاحب د محترم ترور د وفات د ایصال ثواب په سلسله کې جوړ شوی دی. باران هم وریږي، یخني هم ده، خو بیا هم ستاسو محبت او خصوصا د حافظ صاحب د مینې او د محبت د وجې نه زمونږ د ټولو دا ناسته چې دلته ده په دغه مینه او په دغه محبت کې پروردګار دې د دې ثوابونه خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمله مرسلین او بیا د دې محترمه ترور الله دې د هغې په روح باندې ورسولي کړي. حافظ بشریان صاحب خو زمونږ رور دی او حقیقت دا دی په مونږ ډېر ګران دی او په دې وجه را باندې ګران دی، نه مو د کلي دی نه مونږ د کلي یو، نه مو د ده کلي لیدی دی، خالص په دې بنیاد مو ورسره مینه ده، محبت دی چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت خوان دی. او دا ما وختي مو یو سم ویم چې زما څوک صفت کوي زما به خوښي، او چې ستا څوک صفت کوي ستا به خوښي. د رسول الله مبارک چې څوک صفت کوي د رسول الله مبارک به خوښي. نو د ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېر ښایسته او مزېدار اواز باندې زما د ده ناخواني ډېره خوښه ده. په کوم انداز چې دی د نبي علیه السلام صفت کوي، په اشعارو کې صفت کوي، نو جناب دا ډېره لویه د فخر او د سعادت خبره ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، هغه به د پیغمبر علیه السلام صفت کو، نعتونه به وي، مونږ چې نعتونه ورته وایو، او شعرونه به وي. او تاسو یقین وساتئ احادیثو کې راغلی دي چې نبی علیه السلام مبارک به صحابو ته حکم وکړ، وی دا منبر ورته برابر کې او حسانه په دې منبر کېنه او شا به لګیا اوسه دا نعتونه وایه، او بیا به ورته نبی علیه السلام دعا کوله، وی شا به ته شعر وایه ان جبریل معک، جبریل علیه السلام دې ملګری دی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي چې د الله رسوله که دې خوښوي چې ستا د دشمنانو بد ووایم، د هغوی مذمت وکړم، په شعرونو کې د هغوی بدي ووایم. قریش چې کوم دی، هغه خلک چا چې په نبي علیه السلام لومبي وخت کې ایمان راوړل د مکې خلک، او هغې خلکو به نبي علیه السلام پسې په شعرونو کې لګیا او بدې ردې به یې وی د هغې د شعرونو جواب کوم
او هغې پسې د شعرونه جوړوم او برابروم د عربو هسې مشعار خوښ نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل کیف بنسبی زما نسب سره به څه کوې ځکه چې ته هغوی یادی خو زما نسب به یادېږي زما قوم به یادېږي ما به یادی هغې سره به څه کوې وی د الله رسوله لأصلنک کما تصل الشعرة من العجین وی تا به تې داسې محفوظ وساتم لکه ویښته چې د اوړو نه سړی وباسي او په هغې پورې پوټې وړم نه نښلي وی داسې به درته بچو ساتم تا ته ستا نسب به نه یادېږي او دغه قریش درته برابروم ځکه چې دوی ستا بد وي په شعرونو کې زه ورپسې جوړوم نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا اجازت ورکړه منبر به یې ورته سماو او حکم به یې ورته کو چې شابه دا شعرونه وایه او بیا هغه چې د نبي علیه السلام کوم وصف او کوم صفت کړی دی یو دوه شعره درته د هغه وایم د حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه وایي واحسن منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء وی اے پیغمبره نبی علیہ السلام ته مخامخ وای ګورې مخامخ ورته وای د شپږ شلې کاله عمر د حسان ابن ثابت رضی الله عنه شپېته کاله په کفر کې تیر کړي او شپېته کاله په اسلام کې تیر کړي نیم عمر کفر کې تیر شوی دی شپېتو کالو چې مسلمان شوی دی بیا شپېته کاله په اسلام په مسلمانۍ کې تیر کړی دی یو شل کاله کې وفات دی وی واحسن منک لم تر قط عیني وی ما په دې خپلو سترګو د الله رسول ستانه خشته شخصیت بل نه دی لیدلی او دا حقیقت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان ښکلی شخصیت په مخ د ځمکه ګورې نه دی تیر شوی دا درسته خبره ده دا ثابته خبره ده الله چې نبی علیہ السلام له باطني اوصاف او ظاهري کوم صفتونه ورکړي په مخ د ځمکه دا په چا کې هم نشته صحابه چې د هغې دا حسن بیان کوي شمایل وګورئ تاسو د نبی علیہ السلام صفت د سترګو مبارکو د روزو مبارکو د پوزې مبارکې د غوږونو مبارک د رنګ مبارک د غاښونو مبارک د ګیرې مبارک د ویښتو مبارک او د هغه د چال او د هغه د قدم داسې صفت په مخ د ځمکه چا کې هم نه دی تیر شوی حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی خلک وایي چې د یوسف علیه السلام حسن زیات په نبی علیه السلام باندې او ځکه چې د مصر ښځو چې یوسف علیه السلام ته وکتل نو لاسونه یې پرې کړل تاسو ته معلومه ده زلیخې پسې خلکو پراپېګنډې کولې او ته په غلام باندې عاشق یې او ستا په غلام باندې عشق دی ستا مینه د یو مرئي سره ده د غلام سره ده هغې وی دا خو واقعي ما له لوی پیغور دی ما ته خلک پیغورونه راکوي د غلام سره مینه ده په غلام باندې عاشق یې په غلام مینې وی ورېږه د دې خو که زه ووایم چې زما دا غلام ډېر ښایسته دی او ډېر خوبصورته دی خو دوی یې نه مني خامخا سړی پیغور ورکوي د عزیز مصر د لوی وزیر ښځه ده خو ته په خپل مرئي باندې مین او په هغه باندې عاشق یې لویه ډوډۍ جوړه کړه میوې یې کېښودې خانکونه او پلیټونه یې کېښودل چړې او ورسره یې کېښودې چې ځکه میوې سره خلک چاړه ږدي دوی ته ویې خورئ هغې ډوډۍ موړه وخوړه هغې نه پس میوې را واخېستې لاس کې میوې دي او چړې ورسره دي وقالت اخرج علیهن یوسف علیه السلام ته ویې راوځپې چې د میدان ته یوسف علیه السلام راووته او دې ښځو ورته وکتل وی دا زما هغه معشوقه ده چې چا باندې زه مین یم چا سره مې مینه ده خو چې دې راووت قرآن حکیم کې الله فرمایي فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم چې وی کتل ورته دومره د هغې په زړه کې هغه محبت او مینه راله چې ګوتې ځان له پرې کړې چا ګوته زخمي کړه چا لاس زخمي کړه وینې ترې روانې شوې او دا لک دی او دا خو ډېر لوی شخصیت معلومېږي دا خو چې ته غلام خو دی خو دا خو ډېر لوی شخصیت دی د دا مخ او د دا شکل او حسن او خوبصورتي دا لاسوک دی لاسونه یې پرې کړل حاش لله باس الله زمونږ توبه ده الله د هر عیب نه پاک دی چې مخلوق دومره خشته پیدا کوي پروردګار به څومره خشته وي انسان دومره خشته پیدا کوي چې لوی الله به مې څومره ښکلی وي ما هذا بشرا دا انسان نه دی زلیخې ان هذا الا ملک کریم دا فرشته ده فرشته او فرشتو کې هم د ډېر لوی عزت او منتخبه فرشته ده نو د یوسف علیه السلام چې ولید د مصر ښځو نو ګوتې یې پرې کړې نو عایشه صدیقه فرمایي افسوس خلک وایي چې یوسف علیه السلام خشته او دا حقیقت دی قرآن حکیم کې ثابته ده احادیثو کې ثابته ده نبی علیه السلام فرمایي نیم حسن الله ورکړی لیکن عائشہ صدیقہ فرمائی رضی اللہ عنہ
وی که د مصر ښځو زما محبوب لیدلی وی د لاسونو په ځای باندې بیا د خپل زړونه ورته پرې کړي نه یې لیدلی زما محبوب قسم په الله فرق دومره یوسف علیه السلام حسن خشتاو مزیدارو ظاهر کې چې بچاو قتل فوراً به سر کاو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن هغسې نو یکدم چې بچاو لیده یکدم بچاو قتل نو حسن مخ نظر راته خو چې څومره به دې ورسره ناسته زیاته کوله نو هغومره به حسن زیات په نظر راته یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظره او د هغې دلیل درته زه ووایم تاسو ته وایم صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین آیا د نبی علیہ السلام په محبت کې خپل سینې او خپل سرونه او خپل پلاران او خپل بچي او خپل قومونه او خپل لاسونه قربان کړي دي که قربان کړي دا حقیقت دی نو حسان ابن ثابت وایي احسن منک لم تر قط عیني ستا په شان خشته شخصیت زما په دې سترګو ما بل څوک نه دي لیدلي واجمل منک لم تلد النساء محبوبه ښکلې پیغمبره چېرته ستا غوندې ډولې شخصیت مور نه دی راوړی او بیا څه وایي خلقت مبرئا من كل عیب وی د هر عیب نه پاک پیدا هیڅ عیب در کې نشته چا کې حسن څه عیب وي که نه رسول الله مبارک کې هیڅ قسمه عیب نه خلقت مبرئا من كل عیب هر عیب نه پاک پیدا او بیا حد کوي حد د نبی علیہ السلام په صفت کې کأنک قد خلقت کما تشاء وی داسې پیدا لکه ځان چې دې څنګه خوښ وقت پیدا شوی ځان چې د چا خوښې څنګه شکل یې خوښې دا یو انتها ته رسېدل دي ځان خو د خلکو داسې خوښي چې وي زما نه زیات خشته بل څوک نه زما پوزه زما سترګې زما لاسونه زما اواز زما حالت هر څه د خلکو نه خشتی وی کأنک قد خلقت کما تشاء داسې ده لکه چې تا ځان څنګه غوښته نو الله همغسې پیدا کړي دا د حسان ابن ثابت صفت دی نو دا چونکې هغه هم د نبي علیه السلام صفتونه به کول نو بشیر جان پورې خبره کومه مې والد صاحب تا مه وې مې تم د سعادت خاوند دی ښه انسان دی ټیک ته په سترګو خدای نابینا دی خو شکر د زړه کې د نبي علیه السلام مینه پرته ده او د نبي علیه السلام صفتونه کوي د هغه شعرونه وایي د هغه مدحه کوي یقینا ګورې چې کوم نعت خوان دی او د نبي علیه السلام صفت کوي نعت وایي په ما خوب لګي د الله شان دی ما ته دا ډېر خوب لګي نو د دې د محترمې ترور هغه د ایصال ثواب په سلسله کې دا پروګرام جوړ شوی دی زم دې موقع کې یو دوه درې خبرې درته عرض کول غواړم ترونو انسان چې الله پیدا کړ مرګ له پیدا دی بس دا د یو انسان نه وایي چې زه په دنیا کې همیشه جم دی مري به خامخا مرګ به لازمن راځي او که زه راته ډېر دلایل د قرآن نه او د حدیث نه ویم که نه نو ډېر دلایل دي او که دلیل نه ویم نو ته یې منې نه پورې به ما ته څوک داسې ونه ښایې چې هغه پیدا دی او هغه به نه مري هغه پیدا دی او هغه به جمدي وي همیشه سوا د رب العالمین د ذات نه خو ټولو نه غټه خبره ستا او زما د تسلی دپاره دا ده لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا که دنیا د چا لپاره دوام لرلی او دنیا کې یو انسان همیشه جمدی وي نو هغه شخصیت په دنیا کې همیشه جمدی وي د چا د برکت نه چې رب العالمین ما او تا ته او د دنیا ته د اسلام او د هدایت دا رڼا ور نصیب کړې ده داسې ده که نه هغه شخصیت به همیشه جمدی وي په دنیا کې چې هغه شخصیت ته مرګ راغی انک میت وانهم میتون افهم مت فهم الخالدون اے الله رسوله ته به هم وفات کېږي او ستا د امتیان به هم وفات کېږي دا کېدی شي چې د مرګ دا سکه د تاله راشي ترې دې دنیا نه بلې دنیا ته سفر وکړې بل مور راوړې د جمدې پاتې شي الله وایي هېڅ کله دا نشي کېدی ټوله دنیا به مري هېڅوک جمدې نه پاتې کېږي ښه نو مرګ ما او تا ټولو له راځي مرګ نه پس د الله ذوالجلال سره زمونږ ستاسو د ټولو ملاقات به کېږي داسې ده که نه ده الله د ملاقات ته څوک بچ کېدی شي نه اوس دنیا کې چې دې څه کړي دي که ښه دې کړي دي او که بد دې کړي دي اینې غوندې به راته د الله د ملاقات په وخت کې دقسې مخامخ شي اینې غوندې یو شی باندې د رب العالمین نه پټ نه نو ستا د کامیابۍ د الله په دربار کې د ودرېدو سره چې الله ته ودرېږي او ته وایې یاره زه دې په هغه امتحان کې کامیاب شم زه دې ناکام نشم زه دې ذلیل نشم زه دې رسوا نشم او د الله په مخ کې دې زه رب العالمین ته ملامته نشم نو یو رکوټې غوندې نسخه درته ښیم پوټینۍ غوندې نسخه درته ښیم که هغه نسخه تاسو استعمال کړه هغه ما استعمال کړه انشاءالله چې د دنیا د دې زندګۍ چې څومره اعمال دي دا د الله دربار ته وړی او الله ته مخامخ کېږي انشاءالله سرخرو به پکې ګرځې کامران او کامیاب به پکې ګرځې هغه نسخه څه شی دی وروڼو هغه دا ده چې ته خپل زړه کې دا خیال راولې دا سوچ راولې دا فکر راولې چې په دا لوی میدان کې به د الله سره مخامخ کېږم الله ته به ودرېږم ما نه به الله تپوس کوي دا یاره چې ستا ډکې راشي بس
واما من خاف مقام ربه دا چا په زړه کې چې د الله ته د ودرېدو متعلق یره راله یره یا الله تا ته به ودرېږم یا الله تا خو ماله ډېر لوی نعمتونه راکړي دي الله ایمان غوندې عظیم نعمت دې راکړی دی خدای ته به ما سره څه کوې تا ته چې مخامخ شم حساب کتاب به را سره کوې الله که په حساب کتاب چې خو ډېره ګرانه خبره ده په حساب کتاب خو ستا د یو نعمت شکریه ټول عمر نشم پوره کولی الله تا سره به زه څه کوم نو چې دا یره دې پړه کې راله نو الله و یو جنت خو څه کوي چې برغ برغ جنتونه درله درکړو دا حقیقت دی دا یره پړه کې راوستل پکار دی چې دا دې راوسته دا د کامیابۍ لویه نښه ده لوی دلیل دی یو بادشاه تېر شوی دی هارون الرشید بادشاه مشهور بادشاه تاسو به نوم هم اورېدلي او ښه سړی تېر شوی دی یاره نیک سړی و ځکه دغه زمانه کې لوی لوی جلیل القدر لوی لوی ائمه ابو یوسف رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه امام ظفر رحمت الله علیه امام شافعی سے رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه دغه بزرګانو زمانه ده دغه هارون الرشید یو ښځه ده هغې ته زبیده وایي دغې ښځې سره ډېر زیات محبت دی او ډېره مینه ده تاریخ لیکي وی دومره مینه یې وره د خپلې ښځې سره چې دا هارون الرشید به ناست او دې هارون الرشید به چېرته فیصلې به کولې په دربار کې نو وی ده به د پردې شاته ځان ته ښځه کېنولې وه دا زبیده او ورته به یې وی ته ما پسې شاته کېنه نو که چېرته زه مسله کې خطا شوم او فیصله کې خطا شوم نو ته دې د لاس زما په دې شا د پردې نه هغه غاړه ږده نو چې ستا لاس زما د شا سره لګېږي نو زه به برابرېږم ما نه به غلطي نه کېږي دومره مینه او محبت او تاریخي خبره ده زبیده هم ډېره نیکه ښځه وه مکې مکرمې ته یو لوی نهر راوستی دی نهر زبیده ورته وي نهر زبیده اوس هم د هغه نهر آثار شته د مکې د عرفات نه تر مزدلفې او منا پورې لږ لږ آثار د هغې اوس هم شته دی دا نهر راغلی دی عجیبه ده که نه یو خوب یې لیدلی و او د هغه خوب په وجه باندې دې ته بیا علماو دا تعبیر ورکړه چې تا نه به الله د مکې مکرمې د اوبو خدمت اخلي نو دې هغه نهر راوستو تاسو ورونو یقین وساتئ اوس خو نهر نشته وچ دی مکه مکرمه کې خو اوبه بلکل شته دی نه او بیا ګیر چاپېره چې کوم دریاب دی نو هغې هم ترخې اوبه دي صرف د زمزم اوبه دي نورې پکې نشته خوږې اوبه لیکن دا نهر چې دی راوستی دی دا د یو غر نه راوتی دی عرفات سره او په مینا کې په بل غر کې ورننوتی دی په دې لاره به خلکو اوبه اخېستې د دنیا دا غټ غټ ساینسدانان او انجینران نه دي اوسني ما یو تاریخ کته هغې ورپسې تکل کړی دی تر ننه پورې دا چا معلومه نه کړه چې دا اوبه راغلي له کوم ځای نه دي دا تلې کوم خوا دي خو یو غر نه چې لښتې راوښکې دی په بل غر باندې لښتې پر دننه شوی دی خدایه دا راغلي له کوم ځای نه دي دا اوبه وې کوم ځای دا تلې کوم خوا دي غیبې شوې کوم خوا دي اگر چې اوس اوچ ته خو هغه زمانه کې دا راغې نه یو خدمت رب العالمین اغشتی دی دا ښځه خاوند یو بل سره د شپې ناستو هغه خپلې ګپې شپې لګول خامخا د ښځې د خاوند خپل منځ کې تعلقات دي خبرې کوي د مینې خبرې کوي یو بل سره پکې اکثر روان هم شي ښځه خاوند سره یو بل سره روان شو چې روان شو نو دا چې څومره د ښځې د خاوند مینه زیاته یي که نه دارنګې بیا دي یو بل سره آزاد هم لږ زیات دي نو دا ښځه ورته په غوسه کې غوسه شوې ده د خپل خاوند هارون الرشید ته زمړه وایي دوزخي ته خو دوزخي یې هغه هم پرې غوسه شوی دی ښه دا ما ته دوزخي وایي جهنمي دې راته وایي که زه دوزخي یم او جهنمي یم دی الفاظو د هارون الرشید نو ته به ما په درېو طلاقو طلاقې ده ولې نه یې خبره وکتل اوس دا طلاق معلق طلاق ورته وایي چې یو ښځه مثلا خاوند ښځې ته وایي چې که دا کار دی وکړه نو ته طلاق یې نو که هغه کار یې وکړو نو طلاقېږي به که دی ورته ووایي چې پلار کله لاړې نو مثال په طور یو مسله ده نو تا ته به دا طلاقي نو که هغه لاړه نو طلاقېږي ده دا خبره وکړه که زه دوزخي دا لفظ استعمال که هارون الرشید نو ته په ما په درېو طلاقو طلاق یې چې خبره د له خولې نه ووتله دی یې ستومانه و ښځه مو یارېده هو دا څه شو جړه باندې شپه تېره شوه سهار وختي هارون الرشید د خپلې زمانې چې څومره علماو راوې بلل صاحب دغسې یو مسله راته پېښه یو غلطه مو د خولې نه وتله خو ګورې پام کوئ د طلاق د دې لفظ نه ګورې ځان ساتئ ښه الله دې هر مؤمن مسلمان د دې نه وساتي دا خطرناک شی دی ښځه که د یو څپېړه وواله او خوږ شوه نو ډاکټر له به یې بوځه جوړه به جوړه به الله به یې جوړه کړي غاښ یې ووته یاره خدای به بیا هم جوړه کړي خبرې دې ورسره بندې کړې روغه به دې راشي پلار کره درنه لاړه یاره جوړه به دې وشي خو که دا طلاق دا سیسټم پکې راغی که نه نو ځان دې هم غرق که هغه خواره دې هم تباه او برباده کړه دې نه به ګورې ځان ساتې طلاق ډېر خطرناک شی دی او د احتیاط شی دی ځکه خو د طلاق اختیار رب العالمین ګورې سړي ته ورکړی دی نن سبا خو دا ښځې مځې تاسو وینئ که نه دا عورت او پلانکې تحریک او ډنګرې تحریک او یو ځای جلسه او بل ځای جلوس او بعضې پکې کنجرې ښځې وي هغې پکې لا دام ووایي سړي د طلاق اختیار دی مونږ ته د طلاق اختیار میلو شي وایي که نه وایي دا بعضې ښځې اخباراتو کې راځي که نه سړي ته طلاق اختیار دی
یو ښځې پکې لا دام ویلي وی سړي 4 ښځې کولی شي موږ ته دې اجازت میلاو شي چې موږ هم 4 مړونه وکړو مې دا چې کومه ښځه دا خبره کوي هغې دا تپوس ولې کوي هغه خو 4 نه زیات مړونه یې کړي دا تپوس هغه ښځه چې کومه کور کې دننه د پردې ښځې هغه دا خبرې نه کوي بهر کیف نو دا پکې لا بعضې ښځې دام وایي مې الله لوی بادشاه دی الله ښه پوهېږي علیم خبیر دی چې دا اختیار د طلاقو چا له ورکوم سړي له ورکوم چا له طلاق اختیار دی سړي له سړی خو ډېر بردباره دی ډېره ګزاره کوي ښځې سره او که ښځې له د طلاق اختیار ورکړه دا نیمپوزې ښځې له زه چې پېځې بوډاګان به ګورې ټول د بټ په غاړه ناست وو خفه کېږې ما ځوانانو سره خو به یې ګزاره کوله خو چې دا کم بوډا دی او دا ټخ او ټوخ کوي او د حملې ټیټه ده او بلغم ورته په لاره او په کوڅو کې او په دغه کې غورځوي ځه مړه ما طلاق کړې په 3 مې طلاق کړې ځه بیا به دې څه کول ښځه که ډېره هم بوډۍ شي د خاوند خوښېږي د خدای شان دی داسې ده که نه ده زموږ خو لا خیر بوډاتوب نه راغلی چې بوډاګانو ته پته ده خو چې څومره بوډا شي ښځه زیاته خوښوي دا د خدای شان دی وایي مونږ د معاشره کې اوسېږو مونږ ته پته ده که نه بچیان خوار ته څه خبر دی ډېره دې هغه نه لانجې نه څه خبر دی دا خوند خو والد صاحب ته مې ویلي وي مې یو پټه خبره به در سره کوم خیال دې راغی که نه ته ته هم دعا وکړې چې خدای پاک د سرې ډولۍ خاوند کړي خبره داسې ده خبر چې پلار ورسره روان دی او که څه چلې غټ غم ولا نه کوي بهر کیف پکار دی د انسان د زندګۍ کې بعضې وخت داسې بیماری په انسان راشي داسې تکلیف په انسان راشي چې بې د ښځې نه بل څوک د هغه سړي هغه خدمت نه شي کولی نو سړی ګورې الله پکې دا صفت پیدا کړی دی بوډا کېږي او ښځې هم بوډۍ کېږي ډېره ښځې سره ډېره زیاته ګزاره کوي انتهایي زیاته ورسره کوي خو ګورې دا ښځه د مجبورۍ نه خپل خاوند سره ګزاره کوي سر ته ګورې دا حقیقت وایم ګرې چې ښځه بوډۍ شو خاوند دې بوډا شو ټک ټوک کوي چې وس یې کېږي چې په دا چمغړت ولا ګوتې کې او سات یې وباسي دا به ته پته ځکه خو الله اختیار دی ښځې له طلاق ونه دی ورکړی دا سړي به ټول ورځ هم دې بازارونو کې په فوټپاتونو ناست وو او سیا به شپېلۍ به خوله کې منډلې او چا به تورڼۍ غږول او چا به شپېلۍ غږول او چا به یو ځای له یو کس غلامي کول او چا به بل ځای جومات کې بورقۍ راځي جوماتونه به یې صفا کول لکه ولې غږ به هم نه شو کولی چې یاره څه ویلي شو ښځې طلاق کړي یو بل سره به یې جړه فریاد کول نو خبره دا ده چې الله لوی بادشاه دی ګورې دا به مونږ منو الله حکیم دی او علیم او خبیر دا به تاسو ټول منئ او دا به مونږ منو چې د الله یو کار د حکمت او د علم نه ګورې خالي نه دی نو د طلاق په الفاظو کې به ګوره ډېره زیاته ګزاره کوې مونږ له اکثر بیا راشي که نه چې کوم خاوند ښځې له طلاق ورکړي خاص سړی به راشي یاره جي یو تپوس ته نه کوو یو سړي چې تا ښځې له طلاق ورکړی دی د هغه د مسئلې تپوس ته نه کوو مونږ خو پې پېژو چې سړی هم دا دی طلاقي هم دا ناست دی درته خو ځان خو نه ښایي که نه یاره جي دغه دې زما یو دوست دی یو ملګری مې دی او د خولې نه یې څه ګاډې واډې ایستې دي نو چې دا ځان ستړي کې زه یم وروره مونږ داسې مسئله نه بیانه کوو سړی په خپله راوله دغه طلاق خو بلا قسمونه دي سړی تر راوله مونږ ته یې کښېنوه چې مونږ ته پوره یاره جي ما نه دا غلطي شوې ده نه طلاقي ته دا نه غلطي شوې ده نو که دې ورته ووایو چې طلاقي نو وجنې دي بیا حالانکې د خولې نه همغه الفاظ ایستي بیا دې وجنې مړکی دی نو دی کې به بیا څه وایي یاره جي څه غوسه وم ښه داسې غوسه ډېر سخت غوسه وم نو بیا دغه خیال وي چې ګنې په غوسه کې به طلاق نه کېږي زه یم وروره چې ښځې سره ناست دی او تا هم وله لاس کې سیب ورکړي او هغې هم د په خوله کې کیله منډلي نو په دې کې څوک چاله طلاق نه ورکوي دا طلاق همغه وخت کې کېږي چې غوسه نه راشي یاره چې څه ګوټ کې به څه پیدا نه شي زمونږ په قرآن کې دا ګوټونه نشته او د پیغمبر په حدیثو کې دا نورې نخرې مخرې ایسته دی پاکه خبره ده د طلاق د هر قسم جدا حکم دی نو خدای هم د دغه الطلاق د لفظ نه ګورې محفوظ وساته ډېر ګران کار دی او بیا چې یقین وکړه داسې خلک ماله راغلي دي داسې زنانه چې داسې ماشومان مخ له بچي ورته او په سرو سترګو جاړي ای مولوي صاحب دې بچو سره بس کوم یو کس ماله راغی زه حقیقت وایم ګورې چې شمدیده خبره درته کوم خبره چې شمدیده زنانه مو خاوند مو رشته دارانې مو هلک او جینۍ بلکل نوجوانان وایي دې بدبخته ماله طلاق راکوي ښه دی وایي او دا مضبوط 3 طلاق الفاظ یې د خولې نه ایستي او په څه باندې او ښځې جړل بلکل جینۍ وه ما ورته وایي دا ولې په څه یې طلاق ورکړه وایي مولوي صاحب منځله مې پاڅو ظالمه مونځ له مې پاڅو چې مونځ وکړه وایي برستن یې مخ نه وغورځولو ما دې طلاق وایي نو وایي دا ما منځله پاڅلی مخامخ ولاړ دی او هغې ښځې ما ته دا الفاظ ما چې هغه سړي ته وکتل که نه شکل ته مې وکتل بقیانوس ته د معنې بیز دی بیز اصحا شکل یې نیولي او دا مردار غاښونه چې ما داسې کرکه راغله او چې ښځې ته مې وکتل اشته ما ته ویې قسم په خدای مولوي صاحب کله ځان غم را سره
زه به سبا بل مېړه وکړم زما شل کسه پړونه شته زما په قوم کې ما خلک غواړي خو د دې سپېره غم را سره اوس هم دی چې دې ظالم بدبخته ټوله ورځ مزدوري کوي دله به څو ښځه ورکړي ګوړه ورنه داسې ښځې شته نو دې الفاظونه دی الله مسلمان محفوظ ساتي دا غلط ابغض المباحات د شریعت وایي چې بعضې موقع کې خو مباحه دي ضرورت په وخت کې خو ګورې بیا هم د الله نه دي خوښ ځان به د دې الفاظونه ساتي په هر کې هارون الرشید ما چې هغه خلک راوغوښتل علما هلکه دا خو تا داسې ویلي که د دوزخي ما نو ته په ما طلاقې نو له دې څه پته لګي چې ته دوزخي او که د جنتي لنډه مسله ده که ته دوزخي یې هارون الرشیده نو ښځه دې طلاقه ده او که ته دوزخي نه جنتي نو بیا نه طلاقې او طلاق هم درې الفاظ دي که تماچه کې درې کال توسي به د طلاقو که یو دې والوځو دوه به پاتي او که دویم دې والوځو نو درېیم به پاتي او که درېیم کال توس دې والوځو نو تشه تماچه یې ګرځوه خبره خلاصه ده درېیو نه زیات اختیار خو سړي سره شته نه بهر کیف یو عالم سره د دې جواب نشته نور علماء تپوس کوي یو ځای نه بل ځای نه بل ځای نه بل ځای نه ټولو وایي چې وروره دا ویلي که زه دوزخي نو ته په ما طلاق نو که دوزخي وي نو طلاقه ده که دوزخي نه طلاقه نو د دوزخي او د جنتي پته ما سوا د الله نه بل چاته لګي څه پته لګي د خاتمې څه پته لګي یو سړی دی او هغه په دنیا کې جمدی دی او ډېر ښه مزېدار عبادت کوي خشته او اخر وخت کې د هغه نه داسې یو عمل صادر شي چې هغه د جهنم والا عمل بیا ورسره څه او یو سړی دی چې هغه جهنمي دی ټول عمر د کفر عمل کوي دا او د دې مرګ نه لږ غوندې مخکې راغی ویرېده او کلمه د اسلامي وی رب العالمین مسلمان که جهنم په دې کم فلاړه جنت ته لاړ دا خو د الله اختیار دی د خاتمې څه پته لګي او د انسان د عمل څه پته لګي څه ظاهر کې یو سړی یو شان اینې دنه پکې بله خبره نو یو عالم سره هم دا مسله جواب نشته وروره بس لنډه دا ده چې که دې دوزخي ښځه طلاق او که دې جنتي نه طلاق نو موږ ته څه پته لګي دې د دوزخیانو پیرس کړي الله سره او که جنتیانو پیرس کړي امام شافعي صاحب رحمت الله علیه دغه وخت لا ماشوم طالب دی تاسو جوړه چڼې وایه چڼې په لاره باندې روان دي خلک پریشان دي ګونګوسې شروع دی لکه څه چل دی یاره جي هارون الرشید بادشاه ته یو مسله پېښه څه مسله ده وایي دغسې ده وایي د دې جواب خو ماله راځي چڼې یا طالبه داسې نه کوټې د 1214 کالو ما الف دی سره د دې جواب بالکل ما والا بوځه وایي یاره ته راشه او بادشاه ته دا مسله بیان کړه خو ډېر زیات پریشانه دی چا وایي ګوره لوی لوی علما دي هغې له جواب نه ورځي او د رکوټې بچي ته ګوره او دی وایي ماله راځي لاړ مجلس ته هارون الرشید ته چې وایي چې دغسې پلانکي ځای کې پلانکۍ محله کې یو رکوټې غوندې طالب دی ستا د مسلې حل شته ورته هله چا به یې درې راوړي ټوله شپه بادشاه هم جاړي خدای ماشکر هغه هم جاړي